بسم الله الرحمن الرحیم. شهرزاد شاه خبره کوم. راځلو اوسېدونکي یم د ظاهرشاه باچا زویم. داسې کار دی چې په اتمانزو کې د سروزو نه یو مسله روانه وه. د اتمانزو د ټي ام اې مخې ته چې کوم حال دی په هغې باندې میدان چې دی په هغې باندې هغه میدان چې کوم دی نو هغه د سدالله خان د زوی د شهریار خان رسېدلی دی او شهریار خان زما وښی دی. عدالت هم هغه ورکړی دی او بیا پکې هایکورټ دا سټیم ورکړی دی چې یاره په دې ځای کې مطلب بیا چې څه شوي دي هغه شوي دي، باقي به دې ځای کې څوک نه به روانول کوي نه به ودانول کوي. هغه د اتمانزو ځینې شرپسندو کسانو چې د حکومتي پارټۍ سرپرستي هم ورسره ده، صوبایي حکومت چې کوم دی، هغوی دا اعلان کړو چې موږ به رګول په ورځ ځو او دغه ځای کې چې څونه دیوالونه دي او څونه آبادي ده او موږ ټوله روانوو. زمونږ ملګري یا خیرخوا یا خپل خپلوان سره په دې خیال تللي وو چې یاره پولیس ته خو موږ مخکې نه ویلي وو چې یاره دغه ځای حفاظت وکړئ چې دغه ځای کې مطلب یاره داسې څه کار ونه شي چې لکه دوه کسان یو بل ته مخامخ شي او ډز ډوز پکې وشي. چونکې شهریار خان زما اوښی دی نو زما ورور هم ورغلی و چې نوم یې شاه خالد دی او هر چا ته پته راغی چې په زمونږ دښمني ده او موږ ځان سره دوه څلور رسندارې ټوپکې ګرځوو. هر چا ته دا پته ده او د هغې موږ له حکومت هم حق راکړی دی او موږ له هر چا حق راکړی دی، آیین هم حق راکړی، قانون هم حق راکړی، پولیس هم حق راکړی. پولیس چې څنګه راغلی او وویل چې یاره تاسو ټول د دې ځای نه ځای دی متنازع ځای نه خپلو خپلو ځایونو ته. زما ورور شاه خالد هم د هغه ځای نه روان شو او د خپل اوښي شهریار خان ځای حجرې ته لاړو او په هغه حجره کې کېناستل. حجره خو د سړي پبلک پریمیسز دی، پرایویټ پریمیسز دی، لکه هغې کې مطلب بیا دی چې چا څه کار دی هغې کې کېناستل. په دې کې مطلب بیا دی چې ورته بستر ورغلی دی، هلته هغه سره چیړ چپاړ شروع کړی چې یاره داسې کار دی چې ته موږ له ټوپکې راکړه. هغه ورته چې بوجه دښمندار سړی یم تاله ولې ټوپکې درکړم، زه خو په خپل حجره کې ناست یم او دننه ناست یم، نه بار ضرور زما نه مې بار څه کار شته. په دغه تو مې کې چې هغه د ضرورت نه زیات مطلب بیا دی چې دغه کوه زما پر ور باندې ګزار مو وکړو. ما ورته چې لکه ګزار مه کوه، څه قانوني مطلب بیا دی چې طریقه کار ته ما ته وښایه هغه شان کوه. په دغه کې بیا ډي ایس پي شاه راننوتلی، هغه په حجره باندې همدغه شان ورننوتلی او ورته یې ویل چې وهی په لسته کسه باندې زما ورور راګیر کړی دی شاه خالد، هغه یې والم دی، هغې ما سره ثبوتونه هم شته او بیا د هغې نه پسې مطلب دا دی چې ډز هم کړي دي، نه پوهېږم پولیس هم ډزې کړي دي، د هغې نه پس د حجرې نه بار کې نور چا ډزې کړي دي، هر چا چې ډزې کړي دي او چې هر څه پکې شوي دي موږ د هغې نه نه یو خبر. خو د هغې نه پس پولیس والا راړګېدلي دي او مطلب بیا دی چې زما په د خور په کور باندې هم چاپو والا د چادر او چاردیواری چې کوم تقدس د هغې پامال کړ، کور په کور وګرځېدل، کوټه په کوټه وګرځېدل. د هغې نه پس چې د هغې نه ګیر چاپېره د هغې څونه خپل خپلوان دي د هغوی په کورونو باندې ورننوتل، کوټې یې وله مطلب بیا دی چې ولټولې، بکسونه یې وله وغورځول. اوس مطلب بیا دی چې ما ته اطلاع راغلی چې زما د اوښي د ذاتي حجرې ګیټ یې غورځولی دی او زما د اوښي چې کومه رور دی شاهجان خان د هغه د ذاتي حجرې ګیټ یې غورځولی دی او پولیس والے هم په بلا تعداد کې راوستي د لګیا دي په اتمانزو کې د سرچ اپریشن په نوم باندې د چادر او چاردیواری تقدس په عمل کېږي. زما د خور د سر نه هم لوپټه راښکلې ده، نورې زنانې هم زمونږ بې عزته کړی. اوس ما ته اطلاع راغی چې رزړو کې زمونږ په کور باندې چاپهوالې ده. نو زه دا تپوس کوم له چاته دې د انتظامیې نه چې آیا زه تاسو ته مجرم ښکارم، موږ تاسو ته مجرمان ښکارو. د یو ایم این ای یا د یو ایم پي ای یا د یو وزیر په وینا باندې تاسو تر دې حده پورې ځئ او د خلکو بېعزتي کوئ. اخر ولې زه چیف جسټس ته هم دا اپیل کوم د پېښور چې هغه په دې کې سمدستي ایکشن هم والي. زه د چارسدې چې کوم ډسټرکټ انکشیشن جج دی زه هغه ته هم وایم چې دستی کړي په دې کې ایکشن والي. زه ډي آی جي ته هم دا خواست کوم چې دستی کړي دا شی بند کړي او زموږ د بېعزتۍ د ختم کړي د سیاسي انتقام په طریقه باندې یا په هر بنیاد چې دوی کوي. او دغه شان زه ډي پي او ته هم دا خواست کوم چې خدای ته وګوره ته د ګراونډ صورتحال نه خبر او خلک د باندې خلک بېعزته کوي.
دغه شان چې مطلب دا دی چې زه وفاقي حکومت ته هم په دې کې دا وایم چې هغوی دې هم پکې خپل کردار ادا کړي چې څه کردار یې پکې زما ټولو خلکو ته هم دا خواست دی چې وروره دغه شان بېعزتۍ چې د خلکو د کورونو کېږي او سره د بوټانو د خلکو په کورونو په کوټو کې خلک ګرځي او د خویندو له سرونه او لورپاټۍ راکاږي اوس هم دا دی چې دې وخت کې ناست یم نو زما په کور باندې هم چا پروا نه ده زما د خور په کور باندې زما د خور چې څونه خپل خپلوان دي د هغوی په کورونو باندې هم چاپې روانې دي او داسې چاپې نه دي ورځي بکسونه هم ورغورځوي دیوالونه هم ورغورځوي ګېټونه هم ورغورځوي اخر مطلب دا دی چې په کوم قانون باندې که یو سړي مطلب دا دی چې لکه یو جرم کړی دی نو بیا هم تا سره دا اختیار نشته چې ته دا کار وکړه نو یو پولیس سټیټ د دې نه جوړ شو او پولیس سټیټ خو به ډېر ښي زه به دا ووایم چې دې نه بالکل لکه ځنګل جوړ شو که نه نو زه به انشاءالله تعالی چې نه پوهېږم چې په ما باندې پرچه کټ کړي زه خو ورته تیار یم چې راشئ مطلب دا دی چې ما ګرفتار کړئ موږ قانون پسند خلک یو او چې سره سره کوئ هغه را سره وکړئ خو زه به خپل احتجاج مطلب دا دی چې همدغه شان جاري ساتم زه به درنم کوم زه به پرلتی هم وامه زه به عدالت ته هم ځم زه به هر ځای ته ځم تر څو پورې چې دا ظلم یې ختم شوي او دا زه چې په کوم ټایم خبره کوم او څه ټایم دی 10 منټه د پاسه 12 بجې او نن د ګل ورځ ده اوس هم ما سره دا لوبه په دې ساعت روانه ده مهرباني